بل دویمه مسله چې د یو انسان په بل باندې قرض دی، دې ته قرض خوا وایي، مالک آیا په ده باندې قرباني شته که نشته؟ نو دا یاد لري د جدا مسله ده. یو سړي سره نقدي روپۍ بالکل نشته دی، 1 لک 2 لک روپۍ وي، بل چاله په قرض ورکړي، مور له ورکړي، پلار له ورکړي، رور له ورکړي، گاونډي له ورکړي، شریکوال له ورکړي، پردي له ورکړي، خو چاله قرض ورکړي، وایي جی اختر رالی ما سره خو روپۍ نشته، نه را سره سونه چاندي شته، نه د ضرورت نه زیات مال شته، ما سره خو 1 لک 2 لک روپۍ وي، بعضې کونډې ښځې وي 2-3 لک روپۍ وي، خلکو له قرض ورکړي، رور له خپل خپلوانو له قرض ورکړي، وایي جی زه خو ما سره خدای شته 1 روپۍ ما سره جب کې نغده نشته. نو ایا دا قرض خوا دا مالک باندې قرباني شته که نه؟ او د باندې قرباني شته. ولې پې شته؟ دا د ده روپۍ دي که نه؟ وجي دا خو د بل په جب کې پراته دي، پرتې بالکل د بل په جب کې دي. تا سره په جب کې 100 روپۍ دي، چې جب ګلاو کې جي ما سره جب کې 10 روپۍ دي، نو تا سره خو په جب کې صرف 10 روپۍ پرتې دي، بیا خو په تا باندې نشته. کروڑپتی ماما په جب کې 10 روپۍ د نسوارو ګرځوي، نورې پیسې خو ځان سره څوک نه ګرځوي. د سرګټو دپاره 30 روپۍ 50 روپۍ ګرځوي ځان سره، یا ما 500 زره 2000 10,000 روپۍ ګرځوي، 20,000 10,000 ګرځوي، د دې نه زیاتې پنډ خو څوک ځان سره نه ګرځوي که نه. بعضې کسانو ډېر پنډونه دي دغه پرتوغاښ پورې تړلي، ډېر بد ښکاري چې داسې په لاره باندې. نو ډېرې روپۍ خو څوک هم ځان سره جب کې نه ګرځوي. د پلاني ماما پیسې خو بیا په بینک کې پرتې دي، د پلاني ماما پیسې خو بیا چې کوم دی هلته په دوکان کې چې کوم دی ګله ده په هغې کې پرتې دي، جب کې خو هغه سره هم نشته. نو څنګه چې په دوی باندې شته چې کوم انسان له بل له قرض ورکړي او د ده دا قرض د 50,000 روپو نه زیاتي، بس ته به قرباني کې. اوس به قرباني څنګه کې؟ وایي جي ما سره نشته، هغه ته ویې وروره 10,000 روپۍ ماله واپس راکړه، زما باندې قرباني را روانه، قرباني کوم. لکه څنګه چې ستا په چا باندې قرض وي او ته ورشي وایي د لور مې واده دی ماله خپلې پیسې واپس راکړه، نو ده قرنګ وایي د الله د طرف نه حکم راغلی ماله 11,000 روپۍ واپس راکړه. یا د چا نه قرض واله، یا که داسې اضافي څه څیز د کور کې پروت یا هغه خرڅ که قرباني وکړه که نه. مخکې نه ځان فکرمند که د 2 میاشتو نه مخکې چې دا به زه څه چل کوم. نو لہذا که د چا په چا باندې قرض وي نو دا داسې دي لکه ستا په جب کې چې پیسې پرتې دي. البته یو صورت کې پکې نشته، که یو قرض خوا دا وایي چې ما یو سړي باندې 1 لک روپۍ دي، خو هغه سړی هم ډېر غریب دی، لہذا دا 1 لک روپۍ ورته به ټولې بخلي دي، بس بیا په تا باندې قرباني بالکل نشته. نو بس که بخلو ته تیار یې چې دا چا له ما پیسې ورکړي دا مې ټولې هغه ته بخلي دي، الله به دله اجر هم درکړي او تا باندې قرباني هم بیا نشته. که داسې ځواني بهادري کولی شي بیا صحیح ده. یو دا مسله شوه.